بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې کله وبایي امراض او بیماریان خوري شي نو په دغه وخت کې به طور علاج اذان کول جایز دی او کنه. نو بعض مواقع دا سری چې د مزن علاوه هم الته اذان کول د سلف صالحین نه منقول دي او جایز دي. مثلا علامه شاملی کلی دی انه قد يسن الاذان لغیر الصلاه كما في اذن المولود. د مزن علاوه بعض اوقات اور بعض مواقع دا سری چې الته هم اذان کول مسنون دي. مثلا معشوم پیدا شو داغه په وخت کې اذان کول هم مسنون دي. د کشان چې کله ور ولګي د ور د بندش لپاره هم به طور علاج اذان کول مسنون دي. دغه رنګ په میدان جنگ کې د کفار وړاندې اذان کول دام د سلف صالحین نه نقل دي. علماء لیکلي چې کله شیاطین را ظاهر شي او خلق یری نو په دغه وخت کې به طور علاج په تیز اواز سره اذان کول د سلف صالحین نه منقول دي او دا ډېر مجرب عمل دی چې دې سره د شیاطینو چې کوم هغه بد کردار دی هغه وسره ختميږي او بد اثرات ختميږي. انسان د انتهایی په غوسه کې دی نو د غوسې د ختمولو لپاره هم اذان کول مسنون دي او دا ډېر مؤثرم دي. د انسان غصه وسره سړیږي. دغه رنګه ومن ساء خلقه من انسان او بهیمه، انسان نه بد اخلاقی ظاهر شي یا حیوان دی روان شي او په نورو انسانانو ورخیږي او ضرر ورته رسي نو په دغه وخت کې هم اذان کول د سلف صالحین نه نقل له ډېر مؤثر علاج دی. د کشان وبایي امراض وبایي بیماریان خورې شوي نو د وبایي بیماریانو د خورېدو نه د بچ کېدو دپاره په طور علاج اذان کول د سلف صالحینو نه منقول دي. نور مواقع هم داسې شته چې په هغه مواقعو کې اذان کول د سلف صالحینو نه منقول دي. والسلام.